السلام علیکم. د روجې زبرګه میاشت ده. اول د دې ویډیو نه مخکې دا دعا وکړئ چې چا زموږ د ښکلي ملک لوټ کو، برباد یې کو، د چا د لاسه تباه دی، د هغوی د خدای نسلونه تباه کړي، ځکه چې زموږ د مستقبل د بچو نه د هغوی خوبونه دوی تباه کړه. ملک کې یو عجیبه بحران روان دی. روزانه یو نوې ډرامه ده. ته به وایې چې هغه په 80-90 کې به د فلمونو کې کم پارټونه کېده، هغه زموږ په ملک کې روان دي. یو څو ورځې مخکې تاسو ته یاد شي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس ته خط ولیکو چې موږ باندې ډیر زیات دباو دی او په ججانو په کوډ اف کنډکټ کې د هغې دپاره لاره نشته چې موږ د خپل فریاد چاته وکړو. هغې باندې چیف جسټس صاحب چې کوم د دننه خلک خبر دی، هغوی وایي چې ډېر سخت د غصې اظهار وکړو چې دا دوی زما په ملا کې چاکو راومنډو او د هغې څه وجوهات دي. د چیف جسټس صاحب خو دا خوبونه یې ني چې زه به بیا د چا چې مې دومره خدمت وکړو نو 3 کاله دپاره به راله اکسټنشن راکړي، آئین کې به تبدیلي وکړي او مزې به یې ټولې. بیا هغه وزیر اعظم راوغوښتو او هغوی یو کمیشن جوړولو اعلان وکړو. هغه کمیشن په 2مه ورځ داسې ټوس شو چې سابقه چیف جسټس تصدق حسین جیلاني و، هغه انکار وکړو چې هغه ته هم پته ده چې د های کورټ شپږ سروینګ ججان بې بسه دي د داسې قوتونو د مخکې چې کم ډېر زورور دي. نو یو ریټایرډ جج به د هغوی نه څه تپوس وکړي. نو بیا قاضي فایزي صاحب مجبوره شو او هغه یو سوموټو ایکشن واغستو. نن د هغې کیس دی. خو پرون پکې بیا یو عجیبه په ډرامه کې یو ټویسټ راغی. ته به وایې چې سم د سټار پلس د هندوستان هغه ډرامې ګورې، عجیبه عجیبه کیسونه پکې راځي. پرون پکې اتو ججانو ته ټوټل 8 ججان دي په اسلام آباد های کورټ کې، هغوی 8 ججانو ته خطونه راله د دم کې، پای کې یو د مرګ د سړي تصویر او دویمه دا چې یو پاوډر و پکې، پاوډر ته انتریکس وي. دا خطرناک پاوډر دی او دا یو ریشما نومې ښځه ده، د هغې د طرفې دي چې د خاوند نوم یې وقار خان دی. دا دمکیامیز خطونه 8 واړو ججانو ته راله. بیا پکې یو نوې پریشانی جوړه شوه او در سوچ خبره دا ده چې دا کم پاوډر راغلی دي نو داسې سرخي پاوډر واله نه دي چې عام دوکانونو کې ملاویږي، نه د ناششتې هغه پاوډر دی، نه سوجي ده. دا انتریکس ډیر سوفیسټیکیټډ پاوډر دی او د هر چا سره نه ملاویږي. نو چې دا چا سره دی هغوی په دې سوچ نه کوي چې صرف لاسونه ستاسو طرف ته چوتېږي، ځکه چې دا هر سړی نشي ساتلی، صرف تاسو یې ساتلی شئ. نو پکې یو نوې ټویسټ راغی. نن ګورو چې حکومت به څه کوي او چیف جسټس صاحب څه کوي. پکار د دې حل دا دی، دا به د دې ټولو، ځکه چې دا کم د رژیم چینج نه پس دا 2 کاله کم د ظلم بازار ګرم دی، د دې کې به اخره کې خلک تنګ شي. د بیرسټر ګوهر انکشاف کړی دی چې عمران خان ته په جیل کې کم 2 ججانو سزا سناو کړې ده. هغه یو جج چې دی د هغه فیملی غیبه وه چې څو پورې سزا نه ده سناو کړې، هغه فیملی نه وه را پیدا شوې او د دویم جج د هغې پورې خپل د زوی ولیمه نه شوه کولی. هغه ته دا حکم و چې اله به ته سزا فوري سناو که نو بیا به تا ته مونږ دغه درکو، بیا به د زوی ولیمه کې. او عمران خان په جیل کې د خلکو سره دغه کو نو خبرې کولې صحافیانو سره. نو هغه پکې دا وایي چې کله زما د 164 بیان ریکارډ کېدو نو یو جج ته فون راغی. نو هغه په فون کې بهر ووتو، 10 منټه پس چې راغی نو زما بیان یې ریکارډ نه کو، بس سیدې فیصله واوره چې تا ته 10 کاله قید شو، دومره جرمانه شوه او دومره شوه. ټولو ته پته ده چې څوک یې کوي. بدقسمتي څه ده؟ بدقسمتي دا ده چې د عوامو په ادارو اعتماد ختمیږي او کله چې د عوامو په ادارو اعتماد ختم شي او دا بدګمانیانې شروع شي، په دغې وجه زموږ نه بنګال تللی دی او بنګلادیش چې دی د هغې عوامو ولې ازادي اغستې وه؟ هغوی د پاکستان نه ازادي نه وه اغستې. بنګالیان خو د ټول نه محب وطن خلک و، مسلم لیګ نون جوړه شوې په بنګال کې وه او د AK فضل حق چې چا چې قرارداد مقاصد پیش کړی په 1940 کې بنګالي و، نو هغوی به دومره زر ولې د پاکستان نه ازادي اغسته؟ هغوی د هغې نظام نه ازادي اغستې ده، د کم نظام نه چې موږ اوس ګیر کړي یو او ډېر وران جاړې ګیر کړي. هغوی په ترکې دي په بنګلادیش کې 53 لاک
ښځې چې دي هغه په ټیکسټایل انډسټري کې کار کوي او پاکستان داسې تباهۍ ته تللی دی چې 55 لاک خلک د بېنظیر انکم سپورټ باندې خیرات ته ناستې دي. نو څه به ووایو؟ اوس هم کو زموږ ادارې سوچ ونه کو، هر اداره کو په خپل دار اختیار کې خپل کارونه کو. اوس پرون کو تاسو خیال کړي چیف جسټس صاحب ویلي، اول به چیف جسټس صاحب وی محترم صاحب چې زه نیوز نه ګورم، اوس یې ویلي دي چې یاره ډېر فیک نیوز دی او موږ خپل یوټیوب چینل جوړو. محترم چیف جسټس صاحب 53,000 مقدمې په سپریم کورټ کې پرتې دي. د خدای دپاره هغې له توجه ورکړه چې خلکو فیصله ته اوس په یوټیوب چینل باندې څه کوې. دغسې زموږ نور د سیکیورټي څومره تباحال دی. چینیان دا دی زموږ د ملک نه ټولې پروجیکټې بندې کړې او موږ کرکټرانو له ټریننګونه ورکوو. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. هر محب وطن پاکستاني ډېر پریشانه دی. موږ سره د خپل موږ وخت تېر شو، د خپل د بچو مستقبل را سره فکر دی. قرضې داسې حد ته لاړې چې د راکمېدو نوم نالي. نو چې مخکې به څه کېږي، خو الله دې د ټولو په حال رحم وکړي. آمین. او سوچ پې وکړې، په سوچ کې څه ګناه نشته.